دا په دوه قسمه دایرو کې یو دایرې دي شمالن جنوبن چې هغې ته دوایر د طول البلد وي یا ورته خطوط د طول البلد وي او دویم قسمه دایرې چې دي نو هغه دي شرقن غربن هغه څه دي شرقن غربن نو هغې ته وي دوایر یا خطوط د عرض البلد پوهېږي به دا دوایر د طول البلد چې دي شمالن جنوبن دي دا د ځمکه تقسیموي دوه حصو ته یوې حصې ته موږ مشرقي وایو مغربي وایو بل ته مشرقي وایو لکه جنسي یو خط راغلی دی په دې طرف باندې نو د دې خط نه دا دې خوا علاقه مشرق دی او دا څه شی دی مغرب دی زموږ باندې چې دلته کوم د طول البلد کرښه تلې ده دې طرف ته چې زموږ نه کوم ملکونه واقع دي دا زموږ مغربي ملکونه دي او په کته چې کوم واقع دي هغه څه دي مشرقي دا خطوط د طول البلد د ځمکه تقسیموي دوه قسمه علاقو ته یو ته وي شمال یو ته وي مشرق او بل ته وي مغرب منطقه شرقي او منطقه غربي پوهېږي او دا خطوط د عرض البلد چې دي دا خو شرقن غربن دي که نه نو دی تقسیموي شمال او جنوب ته لکه داسې دا راغلی شرقن غربن د مغرب نه تر مشرقه د مشرق نه تر مغربه نو یوه دا علاقه شوه یو دا علاقه شوه که نه چې داسې کرښه بې راغله نو دا دوه علاقې شوې نو دا یو شمالي منطقه شوه دا بله څه شوه جنوبي شوه ټیک شوله دا خطوط د طول البلد دا د ځمکه تقسیموي مغرب او مشرق ته او خطوط د عرض البلد د ځمکه تقسیموي شمال او جنوب ته پوهېږي پې ٹھیک شوله بیا دا خطوط یا دوایر د عرض البلد چې دي نو د دې مرکز کم یو دی په دې کې هم دا زده کړه که نه چې په دې کې یوه دایره صرف داسې ده چې هغه دایره عظیمه ده او دا باقي ټول دوایر څه دي صغیره دي او دې دایره عظیمه چې پکې کومه ده نو دې ته دوی نوم ورکړی دی خط استوا خط استوا او د باقي خطوط ته خطوط د عرض البلد وي او د دې خط استوا نه چې 90 درجه دی خو 90 درجه 90 دایره یا خطوط دی خو 90 دی خو دی یو ته شمالي خطوط د عرض البلد وي او دی بل ته جنوبي خطوط د عرض البلد یو شمالن دی او بل څه دی جنوبن دی ټیک شو دی خو تقسیم کړه دا شمال شو دا څه شو جنوب شو نو چې دلته کوم دوایر دی جو هغه شمالي دي که نه او چې دې طرف ته کوم دوایر دی هغه څه دي جنوبي ٹھیک ده او 90 ته نه یو خوا دی او 90 دی نه بل خوا دی دا چې ته بیا لیکې چې یاره مثال زمونږ د علاقه په 34 عرض البلد ده نو 34 خو چې څنګه شمال طرف ته دی همداسې جنوب طرف ته هم راځي که نه هلته هم 1 2 3 4 5 6 90 پورې دلته هم 1 2 3 4 5 90 پورې نو د شمال والا سره به ته بیا لیکې هغه شمال ته په انګلیش کې څه وایي نارت که نه د هغې سره به لیکې ان 34 او که جنوب طرف ته ته یې نو د هغې سره به جنوب ته ساوت نه هغې سره به لیکې اس 34 د دې نه به دا پته لګي ان 34 نو معنا دا ده چې دی په 34 عرض البلد دی خو شمال طرف ته او اس 34 معنا چې دی په 34 عرض البلد دی خو جنوب طرف ته یا که دا این او اس ورسره نه لیکي مثلا نه ده خو بیا به ورسره دا لیکي د دې سره به لیکي جمع او دې سره به لیکي منفي اظهار به بیا په څه سره کې په جمع او په منفي سره جمع 34 د دې مطلب دا دی چې دا علاقه شمال طرف ته په 34 عرض البلد ده ستانه څوک تپوسو کې هلکه ستاسو عرض البلد څه دی ته ورته وایي منفي 34 نو دې معنا ده چې د خط استوا نه جنوب طرف ته تاسو په 34 عرض البلد واقع دی پوهېږي پې نو اوس شمال طرف ته چې کوم 90 دوایر دي
نو جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 آنتر جمع 90 او جنوب طرف ته چې کوم دینو -1 -2 -3 -4 حتی -90 پوهیږي به په دې ډرامه باندې پوه شوي ٹھیک اوس راشه دلته د دغه خطوط نور تقسیم پدې کې خاص خطوط ته خاص نمونه ورکړي او د دقیق خطوط په بنیاد باندې منطقي حاري او معتدلي او منجمدي جوړي کړي دي بیا دې ته ګوره مثلا دا زمونږ سره ټول هغه کره ارض شو ٹھیک شو نا دای شو شمال او دای شو جنوب نقطه شمال نقطه جنوب دا دی شو مشرق او دا دی شو مغرب ٹھیک ده نو یو خو په دې باندې داسې په دې طریقې تقسیم کړي کنه بل خطوط د راغستی نو بیا دسی ته ګلوب باندې دا قشان دي کنه نزدې ته نزدې دي ٹھیک ده نو دا خطوط چې کوم دي چې شمالن جنوبن دي دي ته وی خطوط د طول البلد یا ورته لانګي چوټ او دي خطوط ته وی خطوط د عرض البلد ٹھیک شو نا بیا په دې خطوطو کې دي داسې کړي چې دا مبدأ دا خط ګرځولې د منځ دا بالکل دا یو مرکز او مبدا ګرځولې او دې ته نوم ورکړي د خط استوا او د دې هغه 0 درجه باندې دی واقع دی د په سمانه واقع دی 0 درجه پوښوي به او نو می څه د خط استوا د دې خط استوا نه په بر تر قطب شمالي پورې د ټول علاقې ته منطقه شمالي وي او د دې خط استوا نه د جنوب ور دا ټول منطقه جنوبي دا طرف جنوب دی او هغه طرف څه نه شمال دی پوهیږي به بیا د دې ځای نه چې شروع شي 1 2 3 4 5 6 7 8 راغلی رقم ځای پورې 90 پورې راغلی دي کنه ٹھیک ده او چې د دې ځای نه شروع شي 1 2 3 نو تر 23.45 د دې پورې چې راورسي 23 درجې ته راورسي او بیا به 0.45 یعنی هغه 24 درجه چې دا هغه بیا په دقیقو کې تقسیم کړه ٹھیک شو نو دشي راغله نو دای ځای کې یو دایره جوړه کړې ده او هغه د پک سبانه په 23.45 دې ته نوم ورکو خطي سرطان پوهیږي به نه مازن دا کرخه ورانی کتو دلته یو تیز کس ناسی نو خدجی زر دا بکی دا دی شو خط استوا گنا بیا 1 2 3 4 5 سور پور راغله 23.45 نو دی ته نوم ورکو خطي سرطان او دی ته نوم نس شي ور کړو استوا ٹھیک ده د قرنګي دا 23.45 نو په 23.45 جنوب طرف تم چې کوم دایره جوړي ٹھیک شو نا 23.45 درجه نو دې د نوم ورکو خط جدي
دی کې به جدي نه وایي ها جد یې جد یې شد پکې نشته دی 23.45 باندې دلته دی په دې ځای دی پوهېږې پې او دا جنوب طرف ته هم په 23.45 هغې د نوم د څه شي ورکو خط جدي په دې باندې پوه شوئ ښه اوس د دې تقسیم یې داسې وکړو بیا یې هغه 23.45 نو بیا 24 25 26 27 زا هغه 66.55 دې له چې راورسېد بیا خو به 90 پورې ځي که نه دې له چې راورسېد نو دې دا خط چې دی دې ته هغه خط د منطقې باردي وي خط د منطقې بارده شمالي خط شو ده ٹھیک ده خو دغه پکې یو خاص خط پکې وګرځه دغه رنګې په 66.55 باندې دلته یو خط راکاږو دا یو خصوصي خط شو پوهېږې پې غټ غټ خطونه پکې څه شو خط استوا خط یو دا شمال طرف ته یو جنوب طرف ته ٹھیک شو نو ټوټل حصې څومره شو 1 2 3 4 5 شپږ حصې دې جوړې کړې که نه دوی وویل چې د دې خط سرطان او د خط جدي په منځ کې چې دا څومره علاقه ده دا علاقه پوه شوې دې ټولې علاقې ته نوم ورکو منطقه حاره راګه دې ته څه نوم ورکو منطقه حاره دا ټول علاقه منطقه حاره شوه ٹھیک ده او د دې 23.45 نه په بره تر 66.55 پورې دا علاقه چې کومه جوړه شوه ٹھیک ده دا قرنګې د دې 23.45 نه چې په کته باندې جوړه شوه دې ته نوم ورکو منطقه معتدله شمالي او دې ته نوم ورکو معتدله جنوبي منطقه معتدله جنوبي دا منطقه معتدله شمالي شو او دا څه شو جنوبي ٹھیک شو نه او د دې معتدله د کوم ځای نه شروع شوی د 23.45 نه تر 66.55 پورې زمونږ د علاقه چې دا په 34.515 باندې زمونږ دا توره سکتے نو مونږ په کومه منطقه او شمال طرف ته نو مونږ په کومه منطقه کې راځو په دې معتدله کې راځو که نه ٹھیک ده بیا د 66.55 نه تر 90 پورې خاص د قطب شمالي پورې دې ته نوم ورکو منطقه بارده یا منجمده نوم شمالي ٹھیک ده او دې علاقې ته نوم ورکو منطقه بارده یا څه شي منجمده جنوبي یا جنوبي پوهېږې به په دې کې دا منطقه حاره چې ده دې ته منطقه حاره ځکه وي په دې کې ګرمي ډېره زیاته وي ټیک ده او ګرمي په دې کې ځکه زیاته وي چې دا نور چې دی نو دې ټول کال په دقه علاقه کې ګرځي د دې منطقې حاره پس باندې د پاسه پوه شوې ته د دین د معتدله او د خو اوړي نه ٹھیک ده په 21 دسمبر باندې په 21 دسمبر د په دې ختیجه دی د پاسه ولاړی دي 21 دسمبر ٹھیک شو لا 21 دسمبر نه دی روان شي
په 21 دسمبر دلته وګنه دا خط استوا ده روان شو زا 21 جنوری 21 فروری 21 مارچ راځي نو د خط استوا د پاسه ولاړی ٹھیک شو چې په 21 مارچ نه بعد بیا روان شي اوس بیا شمال طرف ته مخ کی منګ هم شمال طرف ته نو منګ ته ورته نږدې شنو ګرمي شي وسره کنه د راځي 21 مارچ 21 اپریل 21 مئی 21 جون چې راځي بالکل خط سرطان د پاسه په 21 جون باندې ده په 21 یا 22 جون د په دغه باندې ولاړی پوه موږ دلته په 34 شو دلته موږ ته خپ پول رانږدې شوی دی که نه نو ښه سخته ګرمي نه په 21 دسمبر کې نو څومره لرې دی لرې نو موسم ښه وي یخني ٹھیک ده په دې کې رانه داسې نسبتا لرې نسبتا نږدې جو لږ موسم معتدل وي که نه ٹھیک ده او په دې 21 جون باندې چې دی بالکل په دې ځای باندې داسې ځي ٹھیک ده بیا د 21 جون نه بعد دی واپس شروع شي واپس یې وکړي نو 21 جولائی 21 اگست 21 ستمبر له بیا خط استوا له ورشي دماغ مو په کار کوي د دې 21 ستمبر نه دی بعد بیا رواني دا ګوره ودرېږي په یو ځای نه مستقل چې خدای پاک پیدا کړی دا خپل وظیفه سر ته رسوي ٹھیک ده دا تعمیل د حکم چې کینو دی به دې کې مجبور دی نو ځکه جنت یا دوزخ ورله نشته ځکه مجبور دی دا انسان له خدای پاک د حکم د تعمیل به ورله جنت ورکړي او د نافرمانۍ به ورله دوزخ او سزا ورکړي ځکه چې دی با اختیاره دی خدا یار با اختیاره نه دی بلکې دی څه دی مجبوره دی نو په 21 ستمبر خط استوا له راورسي بیا رواني 21 ستمبر 21 اکتوبر 21 نومبر بیا چرته ورسي 21 دسمبر بیا خط جدي له ورسي د 21 دسمبر نه دا غځای نه بیا واپس یو دا ټول کال د چکري شپږ میاشتې دی هغه روان وي جنوب طرف ته او بیا شپږ میاشتې چرته رواني شمال طرف ته ٹھیک شو لا چې کمې علاقې ته نږدې کېږي جو هغې علاقه کې موسم ګرمیږي زمونږ دا علاقه چې شمالي د دل جنوب طرف ته چې داسې زمونږ د علاقې لکه مثال دا اسټرالیا نیوزیلینډ دا ملکونه چې دي دا زمونږ نه بالکل په دې الټه طرف باندې پراته دي نو چې دلته سخته یخني هلته سخته ګرمي لکه زمونږ نه لرې ترې یو هغې له نږدې ورغلی نو چې بیا په دې 21 جون په دې باندې زمونږ سر له راورسي نو چې څومره رانږدې کېږي دومره موسم ګرمیږي چې بیخي رانږدې شو نو خسم ګرم شي نو دومره د هغې علاقو نه د هغې جنوبي اطرافو علاقو نه لرې شي نو هلته یخني او دلته څه وي سخته ګرمي نه پوهېږي د دغې چکر په نتیجه کې بیا موسمونه بدلیږي چېرته ګرمي کېږي او چېرته څه کېږي یخني کېږي په دې باندې پوه شوئ نو دې علاقې ته دا په کومه علاقه کې چې ټول کال دا نور ګرځي را ګرځي او د دې نه بار ته وځي نه نو دقې علاقې ته منطقه حاره وایي ٹھیک ده بیا د خط استوا د پاسه چې په 21 مارچ وي یا 21 ستمبر نو چې دی په 0 درجې عرض البلد د پاسه دی که نه نو دا خو دی په 0 درجې عرض البلد د پاسه دی نو په دې ځمکه باندې دقې خط استوا د خو مونږ عرض البلد وایو خو دا نور چې په کوم ځای دی په دقې د پاسه نو د نور هغې ته به میل وایو هغې ته به څه وایو وایو به چې په 21 مارچ او په 21 ستمبر باندې د نور میل چې وي دا 0 درجې وي څو درجې وي 0 درجې نه پوهېږي ځکه په 0 عرض البلد د پاسه دی که نه چې بیا دی کله شمال طرف ته راوړي
لکه د 21 مارچ نه به دی خوا شمال طرف ته راوړېد که نه نو چې 1 نمبر عرض البلد له راغی په 1 عرض البلد د پاسه دی نو د غرمې په ټیم کې به هغه ملکونه چې په 1 عرض البلد باندې واقع دي په دې به د غرمې په ټیم کې د هېڅ شي سوری وي نه نو چې په 1 عرض البلد د پاسه دی نو وایو به چې د نور میل چې دی میل الشمس دا نن دی جمع 1 دا څه شی دی ځکه هغې شمالي عرض البلد 1 له راغلی دی که نه بله ورځ به بیا 2 عرض البلد ته شي 2 3 دی خو هغه 34 پورې به ځي که د 23 پورې خو به ځي که نه نه پوهېږي 34 خو زمونږ دا دی خو 23 خو خط سرطان دی که نه د 23.45 پورې به دی ځي نو چې بله ورځ په 5 عرض البلد د پاسه ولاړ دی نو په دې ځمکه باندې خو هغې ته مونږ 5 عرض البلد وایو چې د دې علاقې عرض البلد 5 درجې دی خو د نور هغې ته به څه وایو وایو به چې د نور میل چې دی دا 5 درجې دی جمع 5 درجې یا وایي شمالي 5 درجې پوهېږي به دغه 5 درجې چې کوم دی نو په نسبت سره ځمکې ته خو دا 5 عرض البلد شو او په نسبت سره د نور ته څه شی شو میل شو پوهېږي به د 10 د پاسه دی نو هغه ځمکه باندې چې کوم فرضي خط دی هغې ته به وایي 10 درجې عرض البلد شمالي او نور چې د 10 د پاسه دی نو وایي به چې نور اوس په دې ټایم کې میل الشمس 10 درجې دی شمالي نه پوهېږي پوه شوې پې نو په 21 مارچ باندې دلته په څو میل الشمس د نور څورو 0 و که نه ځکه د 0 عرض البلد د پاسه بیا تلو نو په 21 جون باندې به میل الشمس 23.45 ځکه 23.45 عرض البلد د پاسه نه که نه ٹھیک ده او دې ټولو میل الشمس چې دي نو دا به هم په جمع سره به د دې اظهار کو په څه سره په جمع سره جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 10 دقه رنګې چې دی واپسي وکړي 21 جون هلته خط سرطان نه ورسېد بیا یې واپسي وکړه 21 ستمبر له راغی که نه 21 ستمبر نه چېرته روان شو جنوب طرف ته نو چې دی 1 له راورسېد نو وایي به چې نن د نور میل الشمس -1 دی چې 2 له ورځي نو میل الشمس څه دی -2 دی 10 له ورځي نو میل الشمس څه دی منفي ځکه دی د 10 عرض البلد جنوبي د پاسه ولاړ دی که نه نو میل الشمس به -10 وي نه پوهېږي پوه شوې میل څه ته ویلی کېږي لغتاً میلان ته وایي که نه مایله کېدلو ته وایي که نه نو د خط استوا نه د شمال طرف ته مایله کېدل یا جنوب ته مایله کېدل ٹھیک ده او د دې خط استوا د پاسه چې په اسمان کې کومه کرښه پرس کړلی شوې ده ٹھیک شو لکه خط استوا د پاس څنګه چې دلته دا په دې ځمکه ده نو داسې د پاسه په اسمان کې هم پرس کړې ده چې هغه بالکل د دې سره متوازي ده هغې اسماني خط استوا ته دوی بیا نوم ورکوي خط معدل نهار څه شی خط د معادل نهار یا دایره معادل نهار نه پوهېږي نو دا نور چې دی دی چې د 0 عرض البلد د پاسه یعنی د خط استوا د پاسه نو ته به داسې نه وایې چې ګورې نور چې دی اوس د خط استوا په خط استوا باندې دی داسې به وایي چې نور اوس په هغې دایره معدل نهار کې دی نه پوهېږي دقه دایره خو په دې ځمکه باندې خط استوا ده او په اسمان کې څه ده معدل نهار نو که دلته ته ناستې ځان نه چېرته یا ودی یا ملاسې نو ته په خط استوا باندې خو نور خو په خط استوا نه دی هغه په څه باندې دی معدل نهار هغه او دې کې فرق نشته ځکه هغه بالکل له دې سره متوازي دایره ده خو دا په ځمکه ده او هغه په څه کې نه هغه یې بره پرس کړې ده
نه پوهېږي پوه شوې بې نو دی صفر میلو شمس چې نو دی معدل نهار له راغلی بیا د دې نه زی خط جدي خط سرطان نه ځي بیا د نه راواپس کېږي بیا چېرته راځي خط جدي له راځي واپس په دې شیزونو پوه شوئ څه نه څه نو دا په کومه علاقه کې چې دی دا چکرې لګوي دې ټولې منطقې ته او دې ټولې علاقې ته څه وي منطقه حاره دې ته منطقه حاره دا وایي چې په دې کې ګرمي ډېره زیاته او د دې دا خلق چې عموما دی نو دا تور خلق څه دی دا په دقیق علاقو باندې واقع دی دا د افریقې ملکونه وغیره دا ټول په دقیق طرفونو باندې دي ٹھیک شوله د نورې دنیا په نسبت باندې دلته ګرمایش هغه ډېر وي د ګرمایش لپاره نور اسباب هم مختلف کېدلی شي و یو سبب دام دی چې نور د دوی سر له راځي هغه شواګانې د نور په دوی باندې عمودن پریوزي داسې په موږ عمودن نه پریوزي کراس را باندې پریوزي لکه باغه ځای غرمې ټایم کې دغه ځای راغلی نو په موږ کراس پریوزي که نه خو دغې علاقه کې په منطقه حاره کې د شواګانې څنګه پریوزي بالکل نیغې ٹھیک شو نه په دغې علاقو کې ګرمي ډېره وي د ګرمۍ نور اسباب هم وایشته و یو سبب یې دا دی چې د نور شواګانې پې څه پرېوځي عمودن نور اسباب یې لکه مثال په طور هغه ځمکه چې په هغې کې لاندې تیل وي دغه علاقه هم عموما ګرمه وي پوه شوې بې چې او دغه رنګ چې په کم کې دا ځنګلې منګلې ونې بوټي څومره کمیږي چې دومره ګرمي ورسره سیوا کېږي ونې بوټي چې څومره زیاتېږي چې دومره ورسره موسم ښکلی کېږي بیا هلته بارانونه هم ډېر کېږي هلته موسم هم ښه وي بیا ټیک شوله نو په نورو اسبابو سره د ګرمایش یو سبب دا هم دی چې په دغې علاقه باندې به د نور شواګانې څنګه پرېوځي عمودن بالکل ټیک شوله او دغې ټولې منطقې ته څه نوم ورته وایي منطقه حاره حرارت نه دی ګرم بیا دا علاقې چې 23.45 نه تر 66.55 پورې دا علاقه دې ته معتدله وي دې ته هم څه وي معتدله وي دې ته معتدله ځکه وي چې په دې کې ټول کال په هر 24 غنټې کې په دې کې شپه ورځ راځي په هر 24 غنټې کې شپه ورځ ګوره په حاره کې هم راځي هغې له خو یې نوم کېښود که نه ټیک شوله او په اسماو کې په اصطلاحاتو کې مناقشې وي نه چې ته وایې چې ولې هلته چې دی نو ټیک شو نه له موږ یو نوم کېښی نه دی نو 20 نومونه ولګ دی دې له نه دی ایښی که نه دې معتدله په دې معنا چې دلته په هر 24 غنټې کې شپه ورځ دواړه راځي یا د دې موسم چې دی نو په نسبت سره هغې ته او په نسبت سره دې ته لږ د اعتدال وي د دې په شانتې پکې ګرمي هم ډېره نه وي د هغې په شانتې پکې یخني هم ډېره نه وي بلکې ګرمي پکې هم راځي یخني پکې هم راځي نه پوهېږي ٹھیک شو دا د دنیا ښکلې علاقې دي په دې قصه پوه شوئ دا منطقه معتدله شمالي شو دا منطقه معتدله جنوبي شو د دې نه بعد دا علاقه چې کومه ده دې ته منطقه بارده یا منجمده وایي یو بارده شمالي شو او بله کومه شوه بارده جنوبي په دغې دواړو منطقو کې یا په دغې دواړو خطو کې په هر 24 غنټې کې شپه ورځ وي نه بلکې په دې کې شپږ میاشتې پورې شپه او شپږ میاشتې پکې صحیح ورځي ټیک ده زموږ یو ملګری اوس د شنی کې دی په ډنمارک کې پاتې کېږي هغه راغلی و نو ما ته په خپله تپوس وکړو نو هغه وایي زه دې دغه ته تللی یم دغه ډنمارک چې دی نو دا په دې ځایونو واقع دی نو بعضې حصه یې دې خوا ده په دې منطقه بارده کې راځي او څه حصه یې دلته نو هغه وایي زه خاص نقطه شمال چې دا تاسو یادوئ دې له وایي زه تللی یم وي لیدلی مې ټول کال پکې واوره پرته وي داسې نه چې واوره پکې ختمېږي
بس ناروے ډنمارک دا ملکونه چې کوم دي دا ټول په دغه واقع دي. روس وغیرہ هغې وتم څه ملکونه نږدې دي د هغې څه علاقه ده که روس خو ډېره لویه دنیا ده که نه. بیا چې په دې کې د جنوب طرف ته دا هغه انټارکټیکا ورته وایي هغه تشه واوره پرته ده په دې کې ټول کال په دې کې واورې داسې علاقې پکې هم دي که نه چې 25 کیلومیټر واوره پکې پرته وي یعنې وګوره کې د واورې غرونه وي چې 25 کیلومیټر دنګه واوره پرته ده خو غر څه شی دی پوهېږې پې او پخوا به ورته اړو تګ نه کېدلو اوس سهولیات دي جو بس ښه مالدار ملکونه یې دي جو هغې مستقل هغه د تګ راتګ لارې او سړکونه دا مستقل روزانه په بنیاد باندې دا پاکېږي. نورو ځایونو کې واوري خو لارې کوڅې وغیره دا څه کوي دا پاک کوي او لږه علاقې پکې آبادې دي اکثریت علاقې پکې آبادې نه دي بس هغې کې تشه واوره ده بیا. نو دغه یو ته وایي منطقه بارده شمالي او بل ته وایي منطقه بارده جنوبي. غالبا د جنوب والا طرف کې بیا د سر آبادي نشته او د شمال والا کې شته دی خو لږه آبادي پکې ده لکه وچه پکې په ځای کې شته دی ځمکه په ځای کې پکې ښکاري د واورې نه بغیر دي. پوهېږئ په دې خبره باندې ټیک نو ټوټل علاقې زموږ سره اوس څوره شوې یو منطقه حاره شوه یو منطقه معتدله شمالي شوه یو منطقه معتدله جنوبي یو منجمده شمالي یو منجمده 15 منطقې را سره جوړې شوې او دا 15 منطقې ځکه جوړې شوې دا په برکت د دې مختلفو خطوطو سره خط استوا خط سرطان خط جدي هغه خط د منطقې باردې شمالي او خط د منطقې باردې جنوبي دغه خطوطو د وجې نه را سره دا منطقې څه شوې جوړې شوې. پوهېږئ پې که نه په دې کې دا نور چې دی د مستقل په دې منطقه حاره کې ګرځي را ګرځي د منطقې حارې نه بار کېږي نه او په منطقه حاره د صفر عرض البلد نه تر 23.45 او دغه رنګې جنوب طرف ته د صفر نه د -23.45 نو چې د کم عرض البلد د پاسه د انور وو نو وایو به چې د انور میل و شمس په دې ټایم کې دا دی انور میل و شمس په دې ټایم کې څه دی دا دی هغه میل و شمس دا دی لکه بالفرض په دې ټایم کې ته وګورئ -16.44 -16.44 نو گویا کې د جنوب طرف ته په 16 درجې دی -16 نو جنوب طرف ته په 16 درجې دی سبا به د دې نه لږ هغه راکم شوی بیا به لږ ښه راکم شوی ان تر دې چې 21 مارچ له چې دی دلته راځي نو په صفر به ودرېږي 22 مارچ نه به بیا جنوب طرف ته مخکې پر ورو به بیا دې خوا راځي نو چې څومره دی دې خوا راځي دومره به موږ ته څه کېږي ګرمي کېږي پرته دی ٹھیک شوله دا اوس د هغه د 21 دسمبر نه روان شوی دی چې په 23.45 په ټیک شو چې دا نه روان شوی هغه -16 له راورسېد دوره اتفاق ٹھیک ده په دې سوره وخت کې 21 دسمبر 21 جنوري دا اوس فروری شروع شو کنه نو د -23 نه د هغه -16 ته راورسېد نو 4 او 3 تقریبا 7 درجې توې کړې کنه په دې میاشت یو نیمه کې دغه درجې توې کړې اوس د 21 مارچ پورې به مزید بیا 16 درجې نورې توې کوي پوهېږې پې که نه نو په دقې منطقه حاره کې دی ګرځي را ګرځي د دې نه بار کېږي نه چې دی د کم عرض البلد د پاسه نو وایو به چې میل و شمس څه شی دی اوس دا دی لکه دی اوس په -16 عرض البلد د پاسه ولاړ دی نو میل و شمس به څه وي -16 نه پوهېږي په -16 عرض البلد چې په دنیا کې کم ملکونه دي نن به د غرمې په ټایم کې بالکل هلته د هېڅ شي سوری نه په سر به یې خاص ولاړ په دې باندې پوه شوئ بیا د
دا مکه مکرمه چې ده دا په 21 ارض البلد ده په څو باندې ده 21 ارض البلد شمالي نو دی چې 21 ارض البلد له پاسه راورسي 2 پیرې ورله په کال کې وررسي نو چې کله هغې له ورورسي د میل شمس 21 شي نو دی بالکل د غرمې په ټایم کې د کعبې سوری نه وي ټیک ده نو په اخبارونو کې په ټیویانو کې بیا راشي په هغه ورځ باندې که نن څوک ځان له قبله سیټ کوئ نو سیټ یې کوئ مقدر درته پوه شوې د مئی او د جولای په میاشت کې داسې کېږي ځکه په مئی کې ولا دی راورسي نو بیا خو جون 21 جون له ځان خط سرطان له رسوي خط سرطان نه چې واپس راځي او بیا 21 له راځي نو هغه بیا تقریبا چې 15-16 جولای دغې له راورسي نو بیا به ته معلوم کړي چې په مکه مکرمه کې وقت نصف النهار کلی نو په پاکستان کې څه ټایم وي دلته تقریبا څه په باندې 16 که 17 منټ د پاسه 2 بجې په دغه ټایم دلته بیا هلته نصف النهاري د غرمې ټایم وي دلته زمونږ 2 غنټې فرق هوندی که نه نو دلته 2 نه چې 3 دی غالبا که نه 3 دی که 2 دی سوره دی چې هلته نصف النهار وخت وي نو دلته زمونږ څه په باندې 2 بجې نو په دغه خاص تاریخونو باندې په هغې خاص ټایم چې تا یو څیز دی په ځمکه باندې ودرولی دی نو چې د دې سوری کوم خوا دی دقه ستا قبله ده ځه پسې نه پوهېږي ځکه دا انور بلکل د دې د پاسه ولاړ دی که نه ټیک نو چې د دې د یو شي سوری کوم خوا دی جو حق طرف ته بیا څه ده قبله ده لکه مثال ګوره د دې بره د لینټر باندې د پاسه ولاړ دی دا لاندې ځای دلته دیوال دی دا ماته نه ښکاري خو دې خو راته بره ښکاري که نه نو چې دې زه دته مخامخ داسې مې ورته هغه یو خط یو لخته مې ورته داسې نیولې ده نو د ده د لاندې چې کوم ځای دی نو دا هغې ته هم مخامخ ده که نه نه پوهېږي د دې شي سوری چې دی دلته دی که نه نو دې مطلب نور بالکل هلته دی که نه ټیک ده نو دی بالفرض دی اوس په 21 ارض البلد دی یعنی میلو شمس 21 دی نو د کعبې د پاسه دی که نه نو دی هلته د کعبې د پاسه دی نو دا خو د انور ته مخامخ دی که نه کعبه ښکته ماته ښکاري اوسو نه ښکاري نو ګویا کې دا کرښه سیده چېرته تللې ده کعبې ته تللې ده لکه دی چې بره په چت باندې ولاړو او ما ورته دا څیز دي چې ور مخامخ کو اوس لاندې ځای ماته نه ښکاري ځکه مخې ته رکاوټ دی دیوالونه دي مخې ته خو دا خو مې ده ته مخامخ کړی دی که نه دقه چې داسې لاندې کې نو دا ښکته هم دی که نه لکه لاندې م یو کس ولاړ دی او دی ما ته اواز وکړي چې دا لاندې کس چې ولاړ دی نو ده ته دا خط داسې ور مخامخ کا او وي هغه بلکل زما د لاندې ولاړ دی نو زه به یې ده ته مخامخ کړم دا دې شو لګه چې هغه ته مخامخ نه پوهېږي نو په اخبار کې هم راځي دا او بیا په دې خبرونو مبرونو کې هم راځي چې تاسو په دې ورځ باندې غالبا چې یو 27 د 28 مئی راځي او بل په دې جولای کې 15-16 جولای راځي په دغه ورځ باندې که تاسو ځان قبله برابروئ نو څه کوئ په پلان کې ټایم برابر کوئ نو خاص حق ټایم باندې چې تا په دې ځمکه څه شی ودروو د هغې سوری کوم خوا و قبله به سیده د هغې ته مخامخ ځکه چې نور هلته د څه د پاسه ولاړي د کعبې د پاسه پوهېږي پې که نه نو دا منطقه حاره ټوله او دا منطقه معتدلې او دغه منطقه بارده په دې خبره باندې پوه شوئ ها اوس په دې کې داسې یو قصه شوې ده چې د شورو نه بلکل هغه د دې منطقې د دوایر د عرض البلد چې دي په دې ټولو دوایرو کې یو دایره خط استوا دا دایره عظیمه ده دا څه ده
او دا باقي سوره دوایر چې جوړیږي 90 دی خو 90 دا ټول دوایر صغیره دي عظیمه او صغیران پیژندلی و کنه چې داغي د عظیمه غدا چې په دې دایره دا کره دوه ځای کې نو برابر حصے به نه وجود کې راشي او صغیره غدا چې په دغه ته دا کره ماته کې نو دوه برابر حصے وجود ته راځي نه نو یو دایره په کې صرف عظیمه دا او باقي ټول یې دي صغیری دي نو دوی ویل چې را دا دایره عظیمه چې دا به مرکز وګرځو او تقریبا چې د شورو نه چې دا نقشې د کوم وخت نه ایجاد شوي دي دا هغه یوناني فلسفیانو شروع کړي د هغې وخت نه د دې عرض البلد هغه مبدا څه ګرځېدلې ده خط استوا هغوی ورله دغه مقرر کړي چې یاره دا د منځ دایره ده او دا پکې یوازې صرف دایره عظیمه ده نو بس دا به مرکز وګرځي پوهېږې پې بل دا دوایر د طول البلد چې دي د دې مرکز څه شی دی ټیک شوله نو پوخا زمونږ په دې فلکیاتو باندې او په دې هیئت علم هیئت باندې په دې باندې هغه هول زمونږ د مسلمانانو د دې لوی لوی ماهرین محققین چې وو هغه مسلمانانو ټیک شوله نو هغه اوس هم د ادریسي چې یادېږي یا نور البیروني چې یادېږي د هغې نقشې چې دي هغې البیروني خپله بهترینه نقشه جوړه کړې په ټوله دنیا کې مقبوله وه لکه اوس دا مقبوله ده که نه دا چلیږي په ټوله دنیا کې په هغه وخت کې به د البیروني او د الادریسي نقشې چلېدې نو هغې داسې کړي وو چې د هغې هغه وخت کې تصور دا و ځکه بره خلا ته څوک ختلي نه وله هغې وی چې دا ځمکه چې ده نو دا داسې یو پلین سیز دی یو پلیټ غونته کې دی او د دې هغه مبدا یا انتها چې ده نو دا مراکش نومونه اورېدلی مراکش ملک چې کوم دی د دغې سره خواته جزایر دي اوس ورته آیلینډز وي په هغې وخت کې به ورته جزایر خالدات وي څه به ورته وي جزایر خالدات دلته دي په دې ځای کې دي دا علاقې دي ټیک دا طرفونه دي دې ځای دي د دې نه وروستو اخوا بیا سمندر دی دا بحر اوقیانوس چې یادېږي ټیک ده نو دا جزایر خالدات په باره کې دا تصور و چې دا د دنیا اخیری حصه ده دا څه شی دی دا د دنیا اخیری حصه ده د دې نه اخوا نوره وچه نشته بلکې بیا مستقل ټوله اوبه اوبه ده ټیک ده دوی ویل چې د دې عرض د طول البلد د دوایر چې موږ په دې ځمکو باندې جوړې کړي دي د دې مبدا به هغه دایره وګرځو چې کومه د جزایر خالدات ته پاسه تللې ده دا به مبدا وګرځو او جو هغه ورله مبدا وګرځول او د هغې نه د جزایر خالدات باندې چې کوم یو دایره راغلی وه هغه 0 درجې عرض البلد شوه طول البلد شوه د هغې نه یو طرف ته 180 پورې راغلی دی او بیا دې طرف ته مې 180 راغلی یا داسې ولاړ کې چې 180 نه 380 پورې د 360 پورې داسې راشي ټیک ده دواړه طرف ته خطوط جوړې دوایر نه جوړې خطوط جوړې جمع 1 جمع 2 جمع 3 هغه جمع 180 چې رایې دې طرف ته -1 -2 -3 داسې راځه جو 180 هغې له راورسېد نه پوهېږي ټیک ده نو مخکې د دې مرکز د طول البلد څه شی و جزایر خالدات وروستو بیا تقریبا 14مه صدی وه ټیک ده 1540 نه په بره غالبا 1545-46 دغه زمانه وه چې په دې کې د انګریزانو
دا تدبیر وکړو چې د ځمکې په مخ باندې د هند دا ځمکه چې کومه ده بر صغیر هندوستان چې کوم مخکې خو ټول یو و که نه بنګلادیش او پاکستان او هندوستان دا ټول علاقې یو وي دا د هند دا ځمکه د معدنیاتو نه ډېره زیاته ډکه ده ٹھیک شو د دنیا په یو ځای کې چېرته جنګ جګړې او څه مسلې نشته دی ټولې مسلې دلته ته وایي چې ټول سره کافر دلته چېرته راغونډ شوي دي ٹھیک شو ټولې دنیا غ توجه پاکستان ته افغانستان ته ایران ته او دې ملکونو ته چې په دې ټوله ځمکه کې دا علاقې چې دا د معدنیاتو نه ډېرې ډکې دي نو موږ داسې څه طریقه اختیار کړو چې موږ د هندوستان ته ورسو بس چې په هندوستان باندې قدم کېږدو بیا د هغې دپاره سوچ وکړو چې که موږ په وچه باندې راځو نو په وچه خو دا ټول عرب نه به پاس کېږي او بیا به رارسي ٹھیک ده چې د لندن نه د فرانس نه د دې نه خلک راځي خو داسې به راځي که نه نو د دغه نه به پاس کېږي د څه نه د عرب ملکونو چې څومره دي دا ټول به توی کوي بیا به پسې دې خوا ایران عراق دا ټول توی کیلو به هند ته رارسي نو که په دې طرفونو ځو دلته خو خطرناک قبایل واقع دي او د هغې نه موږ تېرېدلی شو نه نو دې له داسې ترتیب جوړو چې موږ هند ته ورسو خو په دې عربو لاړ نه شو په دې وچه لاړ نه شو وی دویم هغه صورت ده اوس په دغه وخت کې یو نظریه دا هم راچوته شوې وه چې دا ځمکه پلیټ نه دی بلکې دا ځمکه ګول ده دا ځمکه څه ده ګول ده نو یو خو د دې داسې به وکړو چې دا په کوم طرف چې موږ هند ته ځو نو د دې په الټه سایډ به روان شو او الټه سایډ خو د هغې اوبه وي نو په دې الټه سایډ به په دې اوبو کې روان شو لکه بالفرض هند ته ورسېدو نو یو به هند ته ورسو بل دوه د دې مشاهده به وشي چې ځمکه ګول ده د ځمکه پلیټ نه ده بلکې د ځمکه څه ده ګول ده پوهېږي پې نو دوی یو ټیم را روان کو او د هغې ټیم مشر چې و د هغه نوم و کولمبس څه نوم یې و کولمبس ټیک ده دا کولمبس یار چې را روان شو د دې طرف نه ګوره مراکش په دې نقشه کې دا نومونه څه دا دي غالبا دقه دی ده د دې ځای نه دوی را روان شول ٹھیک شوله په دې هندوستان دلته دی کوم ځای کې دی چاینا دا د پاکستان دی او دا څه شی دی هندوستان دی او دا سره بیا بنګلادیش دا پاکستان دا انډیا ده دا نیپال دی دغه بیا چاینا دا خو دا علاقې دي که نه دا ټول بر صغیرو دا علاقې وي ټولې که نه دوی وی که داسې ځونو دا خو ټوله وچه ده که نه نو څنګه به راځي په دې خو په زرګاو قبایل واقع وو مختلف قبیلې قومونو ملکونو نو موږ په یو دنیا باندې دوی دلته پرېږدي یعنې په دې علاقو نه موږ تېرېدلی نه شو پوه شوې پې نو دې له یې داسې ترتیب وکړو او دغه کولمبس چې و نو دی د دې دریابي سفرو د دې ښه ماهره سړی و ټیک ده نو دی د دې ځای نه یو لوی ټیم یې د ځان سره را روان کړو په دې طرف باندې په دې اوبو په طرف باندې ځم
دا مشاهده به مو شي چې ځمکه پلیټ نه ده او کېدای شي هندوستان ته ورسم یا به په لاره کې مړ شم که مړی ورغړی بیا دی په دې اوبو په طرف را روان شو پوه شوې بې دی چې راتلو نو دی په کار دی چې دی داسې راغلی وی که نه داسې راغلی وی که نه پوه شوې بې دی چې داسې راتلو نو دی په دې ځای کې دی علاقو ته راورسېد ساوت امریکا دغه دی په دې ځای کې یو ملک دی هغې ته وایي ویسټ انډیز څه ورته وایي ویسټ انډیز دا په دې امریکې برایزوم کې راځي د مخکې نه د هندوستانیانو د دې د خلقو مختلف مطالعه کړو چې دا څنګه خلق دی دا تور غونته کې خلق دی زموږ د خلق داسې لږ غنم رنګي او تور رنګي غونته کې دي که نه هندوستانیان یا پاکستان ټول علاقې چې کومې دي او داسې صفات داسې خبرې داسې مختلف قسمه حالات یې ورله کتلي نو دا یار دغلته ورسېد هغې امریکې طرف ده او د هغې دغه یو سټیټ چې کوم و یا دغه یو خطه چې وه ویسټ انډیز هغې ملک دی کوز شو هغه خلق چې ده ولیدل هغه هم ټول تور او داسې د دې خلقو مختلف صفات ده خو لیدلي نه و مخکې خو اورېدلي و مطالعه یې کړې وه که نه نو هغه مختلف صفات یې هلته مو موندل نو دې کولمبس هلته ډډه واچوله ویې زه هند ته راورسېدم وی هندوستان ته راورسېدم د ده سره بیا هغه د دوی وفدونه تلي راغلي دي بیا واپس پکې هم څه تلي دي بیا راغلی دی نه دی راغلی دی په هغه ځای هلته پاتې شوی وروستو بیا د انګریزانو بل یو ټیم تشکیل کو او د هغې مشر یې وګرځاو واسکو ډی ګاما که نوم مونږ چېرته اورېدلی ټیک شوله او دوی پې پوه شول کولمبس په خپله خبره کلک ولاړو چې زه هند ته راغلی یم حالانکې هند ته نه و تللی هلته تللی تر دې پورې چې هغې ته اوس هم هند وایي ویسټ انډین دا ایسټ انډین دی دا مشرقي هند دی او هغې ته مغربي هند وایي ویسټ انډین داسې ویسټ انډیز بیا تر اوسه پورې د هغې باندې هغه کلک ولاړ د مرګه پورې کلک ولاړو چې دا هند دی او جو هغې ته هم هند وایي هغه هم هندوستان دی خو هغه مغربي هندوستان دی زموږ دا کوم هندوستان و دا مشرقي هندوستان دا هغه ایسټ انډین او هغه کوم یو ویسټ انډین او جو ویسټ انډین کې بیا ورته دوی په انګریزۍ کې ویسټ انډیز وایي پوهېږې پې دا واسکو ډی ګاما چې پسې را روان شو د ده سره ځان نه خپل پوره ټیم دی هغه په صحیح طرف باندې روان شو او دی چې راتلو نو دی امریکې طرف ته ورنه راغی بلکې دی په دې اوبو په دې طرف باندې راغی په دې علاقو کې په دې دریاب په منځ کې میاشتې زمانې شوي دي پکې خوراک څښاک هر څه بندوبست به ځان سره کړی چې یاره زمونږ دوره سفر متوقع دی نو د هغې توخه به یې راغستې یو ځای له چې را رسېدلی دی نو د ده د ملګرو د ده نه بغاوت وکړو یاره مزید مونږ د سره ځو او دا مونږ چیرې په دې طرف هندوستان ته نه شو رسېدی ټول عمر به په دې اوبو کې روان یو تر دې چې دا خوراک څښاک به را سره ختم شي مړه به شو پکې خبره به ختم وي نو مونږ مزید خپل مرګ پسې ځو نه مونږ نه واپس کیږو د ډېر منت سنت خو لیکن هغې خبره ونه منله د بیا دا کمال وکړو چې دوی چې به سوره راتلل نو د شپې به دی ناستو د هغه لار به ستورو په ذریعې ځان نه برابروله چې په کم طرف به راغی د هغې لپاسه کم ستوري نو ځان له به یې د هغې نه نقشه هم جوړوله دا نقشه به یې دې لپاره جوړوله چې په دقې نقشه واپسي بیا راشم کینیار طرف ته 5,000 کیلومیټره اوبه وي نو ته پکې چېرته ګرځې در کمې پورې به ګرځي پوهېږې پې د دې ځای نه د کراچۍ پورې 1500 کیلومیټر لار ده 1500 کیلومیټر دي چې اوبه وي ستا نه یو طرف ته بل طرف ته نو ته به د کم ټایمه پورې ګرځې خو اخر به پکې سر کې نه دی نو دوی به دا نقشه هم د ځان سره جوړوله نو دې واسکو ډی ګاما دا چل وکړو چې هغه نقشه یې وشلوله او دریاب ته ورته وکړه
نو هغه یاران خو چې د بغاوت کړو چې موږ نه واپس کیږو نو هغوی خو مقصد هم دا چې په دې نقشه به واپس ځو که نه نقشه خو د وش لول هغوی بلکل مجبوره یې کړل لاس پې وله وتړلې اوس که دی پرېږدي د ده نه واپس کېږي واپس کېدی نه شي او نقشه د ورته وکړه او د خدای قدرت د هغه نقشه ته یاده وه بلکل چې دا نقشه ده که د وش لول هم ده باندې څه پروا نه وه دی خو واپس کېدو نه و هغې یوازې تللی نه شي اخر مجبوره شول دته او هغه سفر مزید مخې ته جاري وساتو نو چې دوی بیا راتلل تر دې پورې دلته یو علاقه ده د افریقا کیپ ټاون ورته وي اوس دا بلکل د سمندر په غاړه باندې ده دې کیپ ټاون ته په هغې وخت کې ورته نوم ورکو الرجاء الصالح الایمان بین الخوف رجا څه ته وایي امید ته وایي که نه الرجاء الصالح چې دغې ځای له دوی راورسېدل دا یې وچه ولیدله یو انتها جشن دوی وکړو خوشحالیانې یې منا وکړي چې زه شکر دی مخې ته ځمکه شته دی ټول عمر په اوبو کې نه وي روان بلکې وچه شته دی او د دغې وچه باندې چې دوی کوز شول د هغې نه یو نوې جذبه یې هغه واغسته او بیا یې مزید خپل سفر جاري وساتو آن تر دې چې دوی دغه کیپ ټاون دی داسې پوهېږې مې د دې ځای نه دوی بیا مزید خپل سفر جاري وساتو تر دې پورې چې هندوستان ته راورسېده او بیا دلته چې تلي راغلي بیا دلته یو کمپني شروع کړه ایسټ انډیا کمپني به ورته وي او بیا په ورو طاقت موندو دومره طاقت یې وموندو چې هغه ټول هندوستان یې څه کو فتح کو هغه یې واغستو پوهېږې بې بیا وروستو جازونه یو څه بل څه جوړ شو بیا په هغې کې تګ راتګ یو څه بل څه او بیا تې په 47 کې هغه بیا دا هندوستان ترې خلاص شو هندوستان دوه ټوکړې شو یو پاکستان شو یو هندوستان شو بیا په 71 کې پاکستان دوه ټوکړې شو یو بنګلادیش شو یو پاکستان شو دغه یو سلسله نو دا واسکو ډ ګاما چې دی چې هند ته راورسېد دی صحیح هند ته راغی د بیا وروستو د کولمبس سره خط کتابت شوی او ویلي دي چې ته چې ورته رسېدلی دا هند نه دی هند ته مونږ رالو خو تا یو ډېره لویه کارنامه بله وکړه چې د دنیا په مخ باندې یو نوې علاقه تا دریاب کړه او دې ته بیا دوی نوم د امریکې ورکو پوه شوې بې نو تاریخ په کتابونو کې هم دي چې اول امریکا په 14مه صدۍ کې دا دریاب شوی ٹھیک شوله اول دریاب کړی دی چا نه کولمبس پوهېږې بې مخکې کلونو کې د دې ترکو دا صدر چې دی طیب اردوګان د یو تقریر کې ویلي چې تاریخ دا دروغ لیکلي امریکا چې دا کولمبس نه د دریاب کړي ځکه وي د کولمبس په تاریخ کې دا دي هغه چې خپل کم سوانح لیکلي دي کم تاریخ لیکلی چې زه دلته رالم دې علاقې ته نو دلته ما عبادت خانې ولیدې نو هغې کې چې هغه د عبادت خانې تذکره کوي نو جومات پکې یادوي چې مناره وه په داسې طریقه به خلکو عبادت کو د مانځه د دې پکې ویلي دا خو 14مه صدۍ وه د دې نه مخکې که صحابه تلي یا تابعین تلي خو څوک تلي دي ځکه چې هلته اسلام یې رسولی دی خو تلي دي څوک که نه نو دا تاریخ دروغ لیکلي چې امریکا چا دریاب کړی کولمبس نه کولمبس لا نیکۍ پیدا نه و چې دې ته مسلمان رسېدلی دی که صحابه تلي تابعین تلي تبه تابعین تلي هر څوک تلي خو څه شوي دي تلي دي بس تلي دي او هلته بیا هغه دغه ځای شوي دي پوهېږي پې که نه دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دغه سمندر ته د مراکش نه جزایر خالدات نه چې شروع کېږي دې ته بحر ظلمات وایي پوهېږي پې عقبه ابن نافع رضی الله عنه په دې کې اسونه ورته وکړي
ټیک شوله بیا ترې راواپس شوې که زما د خدای په ذات قسم وي که ما دا تصور مې وی دا علم راته وی چې یاره مخې ته څوک شته دی نو ما بیا د سمندر ته هم نه کتل. علامه اقبال ځکه وایي چې دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. پوهیږي به بیا وروستو چې کله شوي دي هغه یو خدای ته علم دی خو مسلمان ورته تلی دی اسلام یې ورته رسولی دی. کولمبس چې په 14مه صدۍ کې وستلو 14مه صدۍ خو د نبي علیه السلام یا د صحابو د دور په نسبت سره خو پرونی ورځ ده که نه نو چې تللو نو هلته مخکې نه جوماتونه پکې موجود خو لیکن په تاریخ کې دقه دي چې په 14مه صدۍ کې امریکا دریاب شوه او د هغې هغه دریاب کړې چا وه کولمبس او د هغې یار خیال دا چې دا زه هندوستان ته راغلی خو لیکن هندوستان ته نه و تلی بلکې مغربي هندوستان ته تلی پوهېږي وې ویسټ انډیز دغه جو ټول امریکا ده ټول براعظم امریکا دی. په دې خبره پوه شوې تاریخ ښه چې کله دا واقعات وشو په دې 14مه صدۍ کې دا تصور راغی دا نظریه پیش وه چې ځمکه ګول ده ځمکه یو کره ده کره نما ده بیزوي ده څنګ ده خو دا پته ولګېده چې دا سیز سره ګول دی. ټیک شوله وروستو په دې دغه کې بیا ورللی یو څو خبرې ورکړي چې دا هغې وخت نه دا سلسله شروع شوه چې د طول البلد مبدا خو موږ جزایر خالدات وې البیروني دی والدریسي دی دا مقرر کړې وه خو په دې بنیاد چې دا د دنیا اخري سر دی دا خو اخري سر نه دی په ګول سیز کې خو اخري مخکنی نه وي ای کې هره نقطه مبدا وي هره پکې څه وي منتها هم وي نو د دوی دا مرکز چې جزایر خالدات ګرځولی دا ترې لرې کو دا ختمو دا سلسله راتله آن تر 1884-85 په دغه وخت کې بیا دوی په واشنگټن کې په لندن کې په دې کې مختلف قسمه اجلاسونه یې پې وکړل او دا یې توی کړه چې جزایر خالدات د طول البلد مرکز دا د نن نه بعد ختم کم وی په هغې ورته مسلمانانو هم مختلف رایې ورکړې وي چې یاره ام القرا مکه مکرمه وګرځوئ لکه په قرآن پاک کې دې ته ام القرا وایي که نه د دې نه خدای دا ځمکه ټوله روانه کړې ده جوړه کړې دې به په کاوه چې کوم طول البلد کرښه دلې دا مبدا وګرځوئ خو هغې دې ته چېرته تیار ځکه د مسلمانانو خو طاقت او هوډ نه و پکې بیا خو بیا دغه انګریزانو قبضه وه نو هغې وویل چې نه دا زمونږ د ټولو غټ مرکز چې دی دا په لندن کې دی د لندن ښار سره خواته یو قصبه وه یو کلی و ګرین ویچ نومې په دې ګرین ویچ نومې کلي کې د دوی یو لوی هغه رصدګاه وه یعنې ګویا کې د دوی یو لوی لیبارټري دفتر و نو چې کوم خط زمونږ په دې رصدګاه باندې تلی دی دا خط به د طول البلد مبدا وګرځو پوهېږي پې نو بس په دقې دسخط یې وکړې او دغه یې فیصله اوس دا ټولې نقشې چې دي دا د ګرین ویچ مرکز دی د هغې مطابق دی او په دنیا کې هغه قبوله شوه یعنې خلقو واغستله او دنیا نقشې د هغې مطابق شوې نو د حقې ګرین ویچ 0 درجې طول البلد دی د هغې نه یو خوا مشرقي طول البلد دی او بل طرف دا مغربي هغه مشرقي جمع او هغه مغربي منفي او طول البلد 0 درجې کم یو دی ګرین ویچ والا زمونږ د دې علاقې 72 دی د دې معنا دا ده مثال دا په ګرین ویچ باندې راغلی دی نو مونږ ته مشرق طرف ته مونږ په 72 درجې باندې یو 1 2 3 4 5 6 دې راغلي دي که نه نو ګویا کې مونږ ته مشرق طرف ته څه یو 72 یو پوهېږي پې په دقې بنیاد بیا تقسیم دی د طول البلد د علاقو چې دا علاقه په دې عرض البلد دا په دې طول البلد دا په دې طول البلد د دې ځای پورې پې پوه شوئ ٹھیک شوله اوس د دې ټولو نقشو کې مبدا څه شی دی
هغه د طول البلد دپاره ګرین ویچ باندې چې کوم خط تللی هغې ته په لنډو باندې دوی بیا خطي ګرینیج وایي څه ورته وایي خطي ګرینیج ورته وایي پوهېږئ بیا به وروستو یو بل شی راشي هغه به م انشاءالله بیا وایو خط تاریخ خط تاریخ نو هغه د دې خط ګرینیج په بالکل په برابر په بل طرف باندې چې کوم خط تللی دی نو د هر یو خط په مقابله کې په الټا طرف باندې هم دی که نه هغې ته بیا خط تاریخ ویلی نو بیا دا څومره د طول البلد دا خطوط چې دي دا ټول نیغ نیغ دي ما سوا د دغه یو خط نه چې دی پکې داسې کوږ بوست دی هغې د هغه کوږوالي تذکره به وکړو دې باندې پوه شوئ بس کوو دی د دې کې به نه سبا تپوس